او زما عزتمندو کومه ښځه چې کونډی او هغه واده کوي نو دا ښځې ورپسې تانې شروع کړي خنداګانې شروع کړي چې کونډه ښځه نو دی پسې خندا کول دی پسې استهزا کول دی له تانه ورکول دا کفر دی څه شی دی وجه څه ده ولې کفر دی شریعت یو حکم کړی دی او بیا هغې پسې ته خنداګانې او دغه کې نو دا کفر نه شو نو کونډه ده الله رسول بغیر د عایشې نه چې څومره بیبیانې کړي ټولې کونډې وي د کونډې اهمیت قسم د الله په ذات باندې تاسو د شریعت مطابق ودونه وکئ بیا خوشحالي وګورئ پکې علما راوغواړه ناتخوانان نه وغواړه قاریان نه وغواړه ناتخوان به پکې ناتخواني وکړي قاري به پکې تلاوت وکړي عالم به پکې بیان وکړي هغه یو څو ورځو دپاره که څو خپه راخپه شي خپه دي شي ژوند خو ستا ژوند دی وخت خو داسې راغلی نفسا نفسي ده په خوشحالۍ کې به در سره ټول شریکي او چې غم در باندې راغی بس ځان له جاړه په غم کې به د ځان غم کې بیا نو په ایمان وایه خلق خوشحالول پکار دي که الله خوشحالول پکار دي لږ مینې سره وایه من خلق خوشحالو که الله خوشحالو من خلق خوشحالو من د خلقو غم کو پلان کې خپه نشي دا غریب په واده کې ځان د آخې تاخې نه وباسي جنج کې دومره خرچه وکړي دومره ګاډي وکړي بیا په واده کې دومره روټۍ وکړي غریب او بیا هم پکې خلک خپه وي که خپه نه وي بیا هم پکې څوک خپه او څوک خوشحاله څوک بې عزت او څوک عزتمند زه ورغلی یم ډولې ماله کرام ونه کو عزت یې رانه کو دا یې ونه کو خیال لیدی دا غریب په دومره جوش او خروش کې د واده په کارونو کې اخته خو چې واده تیر شي او بعد کې وګوري او پلانکي نه دي دومره قرض کړي پلانکي نه دي دومره قرض کړي پلانکي نه دي دومره قرض کړي به دا غریب چې بیا زیله راځي خراب تراب شوی بیا دا سیده که نه ده نو ودونه به اسانه و انشاءالله اسانه به انشاءالله زمونږ استاسو خور لور پیغله شي زما عزتمندو په دې کې شرم نشته دا دې قسم وای زمونږ په دې مسجد کې دا خبر رایش کا والله بالله ثم تالله که دا خبره ده بې شرمۍ خبرې دا خبره ده بې عزتۍ خبرې چې یو کس پاسي رونو یو ضروري اعلان و زما لور پیغله شوې ده او که تاسو کې چاته څه ضرورت وي نو زما کور ته راتللی شي ما سره رشته کولی شي دې خبره کې څه شرم شته موږ پښتانه شرمیږو خو چې بیا هلته په شرمونو وشرمیږو بیا هغه وخت کې بیا موږ له افسوس او ارمان راشي دغه ټیم کې که ته ودرېدلې نو زما عزتمندو ستا د کور نه څوک څه خبر دي چې ستا په کور کې یو لور پیغله ده هغې غریبې عمر ختمېدو والا دی د هغې هغه ځواني ختمېدو والا ده پیغلتوب ختمېدو والا دی د هغې نه څوک خبر نه دي هغه پاک دامنه په کور کې باپرده باحیا په کور کې ناسته ده نو څوک د هغې نه خبر نه دي هغې پسې بیا رشته راځي هغې پسې خو رشته نشي راځي چې څوک دې خبر شي رشته به ورپسې راشي چې زه د عزم وکم ته د عزم وکړي چې دا شرم او دا غیرت او دا هر څه یو سیټ تکو شریعت مخې تکو په صف کې ودرېږه اعلان وکړه زه خپل بچي دپاره واده کول غواړم رشته کول غواړم که تاسو کې د چا لور پیغله وي د الله د رضا دپاره ما سره رشته وکړئ دا ټول طریقه دا ټول اصول دا ټول هر څه به آسان شي که وروره تم کمزور یې زم کمزور یم بس یو بل سره به لږ ګزارو